الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله خالقنا العظيم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن محمدا رأى ربه مرتين: مرة بفؤاده ومرة ببصره أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة بعيني رأسي أو كما قال. معزز مسلمانانو دو اللہ رب العزت محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې په عقیدت محبت سره درود پاک شریف ولولې. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وعترته عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. گرانو ماستاسو کو درون حضور کی دا اللہ رب العزت دا مقدس کتابنا بیا دا سورہ بقرہ شریفنا 55 نمبر او 56 نمبر آیت کریمہ تلاوت کا. مخی اللہ رب العزت دا دغی بنی اسرائیلو دا توبه ذکر کو دا غی چې په کومه طریقه باندې دا هغی توبه وا. نو نن آیتونو مبارکو کی پاغی کی چونکہ موت واقع شویو دا هغوی بیا دا هغی نه ورستو موسی علیہ السلام مبارک دعا کړی دا هغی د دوباره ژوند کېدو د پاره. او یو بل ځای د سراغلی چې هغې کې موسی علیہ السلام واختار موسی 70 رجلا لمیقاتنا دغه آیت کریمه مبارکه کې راځي چې موسی علیہ السلام 80 کسان غوره او دغه 80 کسان چې دی نو دا اصفیا نیکان خلق دغه قوم نو چې هغې کله هلته لاړلو نو په دغه وخت کې هغې یو سوال وکړو. هغه سوال چې ونه هغه ناشایسته سوال او هغه سوال داسې سوال و چې دی داسې وي چې یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اے موسی علیہ السلام منگا هرگز تا تصدیق نکو
چې ترسو پوری مونږه الله رب العزت په ډاګه لیدلې دي عیانن مولي اوس عزتمندو دا خبره یاد ساته چې دی خدا سوال وکړو تو الله رب العزت چې دی نو د هغې تذکره وکړله چې دا مرګ په دوی باندې په دغه او یو کسانو ولې راغلی و نو د دغه سوال په وجه باندې نو الله فرمایي فاخذتکم الصاعقه بس نیولې تاسو لره یعنی دی موجوده بنی اسرائیل توحید حضور علیہ السلام د دور دیتا بس نیولې تاسو لره صاعقه یا یو ور راغی د اسمان ندی وسېځلو یا د صاعقه نه مراد چې کوم دینو احادیث مبارکو کې مراغلی دي چې دا مړي چې کوم دینو دي چې کله خبرې کوي دا چغې وي اوازونه کوي نو د دې د اوازونه يسمع كل شيء الا الثقلين د دې د اوازونه دا چغې هر څه اوري لیکن ثقلین ناوري پیریان او انسانان د دې د مړو د اوازونه نه اوري دا دې چې سوي کدی دا خبره کوي چې عجلوني عجلوني او کدا आवाज کوي چې مونږ چرته وړي زه د هلاکت ته موړي نو کدا خبري ارسي اوري خو ثقلین ناوري حدیث کې راغلي بیا فرمایي ورپسې لو سمعا لصائقا زما دې ټکی کې غرض دی وای کدی انسانانو پیریانو دا واورید نو دی بس شي لصائقا نو دی بمړش د دې د اوازونو د دې د خبرو د وجه نه بدی شي مړبش نو الله د دې مړو دا خبري او دا چغي او دا اوازونه چې د دین مخفي ساتلې دي د عام خلکو په دې غوګونو کې چې دغه قوت الله نه دی پیدا کړی نو دا په دې وجه چې دی له دنیا کې ژوند ورکړي دي دې لپاره یو نیټه مقرر کړی دا حدیث کې راځي کدی دا اورېدلې وي لو سمعا کدی جنات او انسانانو دا وازونه اورېدلې وي لصائقان دی بس شو بل شي وو دغه دا صائقه ټکي چې راغلي دي کې مخرج دي په معنا د موت سره د دې وجه مفسرین اولنې دغه دا لیکل چې ونیو دی لره مرګ صائقه چا بکی دا قول کړي چې قیل نار جاءت من السماء فاخرقتهم چا ویل چې ور راغی د اسمان نو دی چې دینو سیکړه وې سیزل دغه او یا کسان چې کوه تور ته موسی علی السلام کوم بوتلیو چې د خلکو د طرف نسو زاری الله ته نو وختار موسی 70 رجلا لمیقات اغه دی کی د او یو کسانو دغه تذکره راغله تاسو ګورئ دغه موسی علیہ السلام مبارک دی د امت دا خبره کړې وا نو الله رب العزت په مرګ راوست نو بیا موسی علیہ السلام یو خبر چې کله دی هلاک شو نو موسی علیہ السلام الله تعجزی وکړه جړې وکړه او وی فرمایل چې پروردگار ماذا اقول لبني اسرائيل وقد اهلكت خيارهم زبدي بني اسرائيل تسوي ما تاخو زما چې کوم دینو د دې امتیانو کې غوړه خلق دي چې کوم دینو هغه دي هلاک پروردگار لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا کتا دا غوښتلی
چې ته هلاک کی دی لره مخکې به دې هلاک کړي وو ما لره او دی لره نو ته مونږ چې کم دی نو دو کمکلانو په یو فعل باندې مونږ چې دی نو تو هلاکوي یعنی معنا دا ده چې دې کې دوه خبرو کېدی شي اشاره یو دا چې هغه کمکلانو چې عبادت تسخی کړی دی یا دا چې دا سوال ناشایسته و دوی په دې ځای کې کړی نو الله رب العزت خو ډېر مهربانه دی نو الله څه فرمایي ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا مونږ تاسو لره ژوندي کړل یعنی ستاسو پلاران مو ژوندي کړلو من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه یعنی پس د مرګ د پلارانو ستاسو نه دی له بیا الله ژوند ورکړ خدا څه دپاره مو دا ژوند ورکړی و لعلکم تشکرون چې په تحقیق سره تاسو شکر وکړئ په نعمت زما اوس په دې ځای کې مسله چې کوم دی نو دا یاد ساتئ د رویت پرته ده د رویت مسله د باری تعالی موسی علیہ السلام مبارکم یو پیره سوال کړی و او داسې ویلي و چې ربي ارینی انظر الیک پروردګاره ما ته ځان وښیه چې زه تا ووینم باری تعالی ورته فرمایلی و لن ترانی ته مې هرګز نشي لیدلی لن ترانی ته مې هرګز نشي لیدلی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ته دې غره ته وګوره لیکن دې غر ته وګوره دې کوهي تور ته که دې په دې خپل ځای باندې په قرار پاتې شو نو بیا به چې دی فسوف تراني زر ده چې بیا به ته ما ووینې الله مخکې ارشاد کوي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا کله چې باری تعالی تجلی وکړه غره ته کوه تور ته داسې معمولی غونته کې تجلی وکړه ورته د کوه تور ته فلما تجلى رب للجبل کم جبل کوه تور جعله دكا وخر موسى صائقا نو دا وګرځو دي تجلی سره چې دی دا غر ټوټې ټوټې شو وخر موسى صائقا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک همداسې د بېهوشۍ په حال کې پاغې کې جلوګر شپریو بس موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی دا حال پہ راغی د دې ځای نه صوفیای کرام مبارکان چې دي نو هغې د وجد ثبوت کوي د جذب د وجد څوک ته حال وایي که نه چې په دې سالکانو باندې په دې صوفیای کرامو باندې په دې ذکر اذکار په وخت کې دا راځي کله چې د دې په دې زړه باندې د الله رب العزت د انوارات او تجلیاتو نه تجلی وشي نو موسی علیہ السلام برداشت نو کړی هغه مبارک غر برداشت نو کړی هغه ایوت نو بیا دوی چې دی نو دی د دغه برداشت ونکي نو چې کله دغه حال دا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مبارک په زړه باندې راغی او په هغه باندې راغی نو د محبوب علیہ السلام مبارک د وړاندې په جماعت شریف کې داسې دا خپې مبارکې اوچتې کړې بیا یې راوغورځولې راویتلولې او هغه کوم الفاظو چې نبي علیہ السلام ویلي وو چې داسې حال شوی علی مني وانا من علی دا الفاظ چې دی
محبوب علیہ السلام فرمائی علی زمانه دی زه د مولا علی رضی الله عنه مبارک دی نو باز دغه وخت کې دی مبارک په جذب و وجد کرا کله داسې وشي دا خو د محبوب علیہ السلام د جملې مبارک د خلې نه چې کله صادره شو نو داسې حال په مولا علی شي باندې را ابو بکر صدیق رضی الله عنه تشریف فرما دی یو باندې اوسیدونکي یو صحابي راغی چراغی محبوب علیہ السلام تلاوت کو چې قرآنی چا باندې الله نازل کړي او بیا هغه مبارک لګي تلاوت کې نو بیا مو څه خیال دی نو دغه د باندې اوسیدونکي صحابي عربي چې دی هغه اوچت شو را خلاص شو د جذب وجد په حال کې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی چې کننا کذالکا مونږ مخکې داسې وو داسې حالات برا باندې راتل خو بیا زمونږ د سینې مضبوط شوې محبوب علیہ السلام فرمائی ما صب الله فی صدری الا سببته فی صدر ابی بکر رضی اللہ تعالی الله رب العزت چې زما په دې سینه کې سره چولی او هغه د ابو بکر صدیق مبارک په سینه کې ما ور چولی الا سببته فی صدر ابی بکر نو زمارونو یې مونږ مخکې داسې وو څوک یې ابو بکر صدیق سے مبارک فرمایي مولا علی سے باندې دا حال راغی ابو بکر صدیق سے داسې فرمایي باندې اوسیدونکي ته وګورئ مولا حضرت امام غزالی رحمه الله لیکلی دي په احیاء علوم الدین کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا جبریل علیه السلام راغی چراغی ورته فرمایي چې ستا د امت غربا به چې کوم دي غریبانان دا به 500 کاله مخکې د دې مالدارو نه جنت ته داخليږي یعنی نیمه ورځ مخکې ورځ زر کاله د 500 کال شو محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې څوک نشته چې په دې موقع باندې څوکي اشعار الولی نو د باندې یو کس ناست هغه چې دی نو څوک اشعار شروع کړو شروع کړل نو دغه حدیث دا یې صدا سدا امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي دا نقل کړی دی چې فتواجد رسول الله صلی الله علیه وسلم والاصحاب معه آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تواجد کو وجد کو تواجد کو صحابه کرام ور سره هم تواجد کو حتی سقط رداءه عن منکبيه د حضور علیہ السلام په وګو مبارکو باندې صادر مبارکو تر دې چې دغه حال کې د دې وجد او جذب حال کې د دې تواجد په حال کې هغه د محبوب علیہ السلام د وګو مبارکو نه پریوت صحابه ګڼو کم از کم 400 صحابه کرام لګبګ هغه صادری راواغستو دا غي ټوکړي ټوکړي کو یو صحابي ته تبرکن دا غي د برخه ورک زمارونو د دې یو سو حوالو پرانا کې تاسو ګورئ اشو کتابونو ډیر زیات پرې باندې باس کړي تفاسیرو ډیر بحث پکړي خود دې یو سو حوالو په زمين کې تاسو ته خبره کوم ګوري جناب رسول الله علیه السلام په خپل باندې صحابه کرام ور سره دومره ګڼ صحابه شاغه صحابه مبارک دا دومره ګڼ شمیر چې ونه دا صدا دا ګور په اجماع باندې دلالت کوي ښا ذکر دا حدیث
متواتر حدیث مبارک چوي چې هغه 350 کس یعنی 313 کسان دغه وکي د اخري قول پکې دغه پوري چې سو کوئی چیرې متواتر به دغه ته وي چې دومره تعداد دي نو اخري قول پکې دغه دی بیا پکې چې لکه هغه تواتو الکذب محال وي دا اخر کې دا خبره دي چې راجح هم دا ده نو دا دومره خلکو په خپل باندې دا حال د صحابه کرامو را یاره اوس دلته کې چې دی نو کله چې داسې یو انعام د هغې خبره سړی واوري د خوشحالۍ خبرې دله معلومه شوه چې د حضور علیه السلام د دې خپل امت د غرباو سره څومره محبت دی دینه دا خبره معلومه شوه چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د اشعارو په اورېدو باندې صحابو د اشعارو په اورېدو باندې چې کوم دی نو تواجد کړی دی نو دینه چې دی ګوري تاسو اندازې ته وګورئ که نه چیرې د اشعار نو ځینې وخت کې به صحیح ځینې وخت کې به داسې یو ناشنا خبره سړی واوري چې هغه به د نبي علیه السلام فرمان علی شان وي یا به کتابي مسله وي یا به چې کوم دی نو قرآن واوري لکه بعضې ټیم کې ذهن کې راځي دا لکه اشعار نعتونه سړی اوري نو دا چل په دې مسالکانو باندې دا وجد او جذب راځي چې قرآن اوري نو نه راځي پې نو د قرآن سره هم راتلی شي خو چې څوک په قرآن پوهېږي صحابه په قرآن پوهېدل هغوی ته پې جذب راغلی تاسو ته ما خبر عرض خو دلته کې که د اشعارو سره د جذب او د وجد او د تواجد خبره وي نو محبوب علیه الصلاة والسلام په خپله باندې د اشعارو سره کړي لکه تاسو وایي چې لکه دا خو د عربۍ شعارو نو دا اشعار چې کوم دي نو په دې کې هغه دي چې مثلا هغه مشعارو دا مشعار دي که د پښتو دي که د اردو دي چې څوک په کومو اشعارو ښه پوهېږي او بل دا چې محبوب کریم علیه الصلاة والسلام چاته داسې خبره وفرمایي لکه مولا علي صاحب ته چې وفرمایله دغه دی په هغه باندې دا جذب و وجد راغی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب د یوسف علیہ السلام حسن چو هغې باندې د مصر زنانو خپلې ګوتې کټ کړلې په ځان هم پوه نه شولې خو محبوبه ستا په محبت کې چې دی نو د عربو نارینه چې کوم دي مردان عرب هغې سرونه خپل کټ کړي نو عرض مې دا کو چې دغه وخت کې چې دی نو دا تجلي وشوه موسی علیه السلام مبارک هغه غرم چې دی نو په ځای پاتې نه شو ټوټې شو دارنګې چې کوم دی نو موسی علیه السلام هم په دغه حال کې بېهوشه پرېوت حال پرې راغی غرض دا دی اوس مسله چې کوم دی نو دا خو د تجلی خبره ده د رویت د باری تعالی خبره منصور حلاج لګېدلی و هغه چې دی نو د فنا فی الله په مقام باندې کله مشرف شو دا فنا 3 مقامات یو فنا فی الشیخ ده یو فنا فی الرسول ده یو فنا فی الله ده د فنا فی الشیخ مقام دا دی چې هغه څنګه خوراک کوي هغه څنګه خبرې کوي هغه څنګه طور طریقې نو د هغه ټول اداګانې او د هغه حرکات او سکنات او د هغه په شان غوټک بټک او د هغه په شان خلیه جوړول او د هغې نه خلاف بالکل چې دی قدم برابر اخوا دې خوا نه کېدل دا فنا فی الشیخ مورد ته وګورې نو ته به وایې چې دا خو هغه پیر صاحب دی
دا د فنا فی الله دا فنا فی الشیخ ده او په دې باندې کتابونو چې دی نو بلا لیکل کړي دي یو صاحب دی د دې علماء دیوبند حضراتو نه هغه دا خبره ذکر کوي چې وي یو پیری وي په دغه کې راغی وي بزرګ چې ووایم بیا وي ووایم نو مریدان ورته ووایي وای ما یو کارم چې دی دومره کاله مې یو کار هم د خپل مرشد د هغه نه بغیر نه دی کړی ابا راته بس مخې ته تپوس به مې ترې کوو نو بیا به مې کار تصور یې شیخ داسې بیا پکې غرق شي په دې کې فنا فی الرسول مقام وای ووایم وی ووایه بیا وی ما د حضور صلی الله علیه وسلم د وینا نه بغیر مې یو کارم دومره کاله نه دی کړی بیا وی یاره ووایم وی ووایه درې پیر نو بیا په آخر کې وی چې دا د مرتبه د احسان مرتبه د احسان مطلب دا دی چې بیا دغه مرتبه کې چې دی نو یعنی دی فنا فی الله وګرځي او دته بیا هر څه کې بس الله ښکاري کېږي په ذات کې ورته الله ښکاري او په خپل ټول دغه کې ورته الله ښکاري نو منصور حلاج چې دغه ځای ته ورسېد نو هغه بیا د ان الحق ناره وواله چې ځان ته وکتل هلته پکې علما راجمع شو د خدای دعوې کړي د اوس د ظاهر او دغه خو چې دی نو پکې دا معاملات بیا راځي الکه منصور حلاج په کاڼو وولې د ځان ته علی الحق ویلی دی بس خلک لګیا دي کاڼي رالیو دي پې ولي د ده شیخ هم ولاړ دی په دغه خلکو کې داسې ورکوټې غونته کاڼي راوالي داسې معمولي بس دی په هغې باندې چغې کړي او ډېر دغه شي او نور خلک یې په غټو غټو کاڼو ولي غږ نه کوي دا خپل شیخ ورته وایي ته ولې دا دونه چغې ووایې زه خو په ورکوټي کاڼي تا وویل وایي دې نورو ته پته نشته نو تا ته خو پته ده که نه چې دا کوم حال بهرحال دغه ځان له بحث چې په هغې پسې نظم خو یاره دونه دا چې ما تاسو ته یو حدیث مبارک او یو د صحابه کرامو یو اثر مې تلاوت کړی موسی علیه السلام وفرمیل چې ربي ارني انظر الیک ما ته خدای ځان وښیه لن ترانی ته مې هرګز نشي لیدی لن ترانی ویلی دی مفسرین وی لن اوری نه دی ویلی چې زه لیدی نه شم لن ترانی ویلی دی د موسی علیه السلام مبارک امتیان دعوه وکړي چې مونږ رب لیدلی دی نو دوی به په دې دعوه کې رښتیني نه وي خو محبوب علیہ السلام فرمائی رأیت ربی فی احسن صورة دا هغه د شان لایق مې په ډېر ښکلي شان سره لیدلی دی صحابه کرام فرمائی چې ان محمدا رأى ربه مرتين محمد عربي صلی الله علیه وسلم رب دوه ځله لیدلی مرة بفؤاده ومرة ببصره یو واری چې دی نو د زړه په سترګو لیدلی دی یو واری د سر په سترګو لیدلی دی ته به وایې چې هلکه قرآن خو مونږ تاسو ته وایي چې لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار سترګې ادراک نشي کولی نو د محبوب علیه السلام سترګې خو او ځان له الله پاک ولکه معجزه د حضور علیه السلام معجزتن خدا معجزه خاص ته رسول الله علیه السلام سره د آیات ساتي نو دغه عام مخصوص البعض شو اوس که د محبوب علیه السلام صحابي دعوه دا صحابي دعوه وکړي یا امتي دعوه وکړي او دی ولی د الله رب العزت وی مدعی د ولایت وی او دی دعوه وکړي چې ما رب لیدلی دی نو د ده تصدیق په کولی شي ولې ځکه دا د آقا کریم علیه السلام معجزه ده
او د کوم پیغمبر معجزه چې هغه د امتی کرامت کیدی شي. لکه یو پیرا دی تفسیر مظهری ذکر کړی دی. مولا علی رضی الله عنه مبارک تا یو چاو ویلی چې ته چې رب ته دا سجده لګې نو ولې ته خدای یې نیسه. هغه ورته ډېر داسې تاریخي جواب ورکوي، ورته فرمایي زه خو د سجدې نه سر علي اوچتومه تر څو مې خپل رب لیدلی نه. خدا یاد ساتئ یو ذات د باری تعالی دی، یو چې کوم دی نو تجلیات صفاتیه دي دغه ورته ویل کېږي. نو تجلیات صفاتیه بالکل لیدی شي. د دې وجې نه چې دی د رؤیت د باری تعالی دا مسله لویه مسله د اختلافي په دې باندې علما لګیا دي. دلایل وایي څوک وایي چې په دنیا کې نشي لیدی هلته به لیدی شي. نو هلته کې خو بیا ټول خلک ټول جنتیان به یې هدایات ساتي. مشرکین دا به محروم وي، کفار به محروم وي. د آقا کریم علیه السلام امتیان چې کله جنت ته لاړ شي، جنتیان جنت ته لاړو، باری تعالی به ورته وفرمایي چې څه غواړئ چې درله درکړم. نو دوی به وایي چې خدایه څه چې و تا مونږ راکړي چې څه راکړي دي نور به صحیح. نو دې ته به وویل چې وغواړئ چې څه غواړئ. دا عام امتیان به چې دی د دې امت د علماو نه تپوس وکړي دا یاد ساتي. ما یو ځای خبره کوله مې د علماء حقو نه به تپوس وکړي. نو چا راته وی یاره جیوي دا پکې چا قید لګولی. نو ما ورته مې علماء سو به ولې جنت ته ځي شو او به خردجال پسې هغه پښتو کې ساده پښتو کې داخله ویږي په خردجال پسې ځي ځینې مولیان. الله دې موږ تاسو ټولو ساتي. عوام به هم پکې خدا علماء سو به هم پکې ښه الله دې موږ تاسو وساتي. نو ما چې علماء حق به ځي که نه جنت کې به علماء حق علماء سو هلته څه کوي هغې څه کار دی. په دې وجې نه عرض مې کوو ای به ورته وایي چې د الله رب العزت د دیدار وغواړئ. بخاری شریف او داسې حدیثو کتابونو بیا دا حدیث ذکر کړي چې باری تعالی به داسې دیدار ورکړي لکه څنګه چې د څوارلسمې سپوږمۍ هر سړی ویني او هغه پکې نه راځي داسې به د باری تعالی دیدار به الله پاک نصیب کړي. زما وروڼو یاد ساتئ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه مبارک ذکر کړی دی. وی دا دیدار چې دی نو دا به ګورې الله په ذکر پسې ښه ذکر پسې چا چې د الله رب العزت ذکر کړي په ټول عمر کې یو پیر خپل رب یاد کړي نو دی به په ټول جنتی زندګۍ کې به صرف یو پیر یې چا چې کال په کال باندې الله را یاد کړي الله رب العزت نو کال په کال به دیدار ملایي. چا چې میاش په میاش باندې خپل رب یاد کړي نو میاش په میاش به ورته دیدار ملاویږي. او چا چې هفته په هفته یاد کړي نو هفته په هفته به ورته یادېږي او کله دیدار ملاویږي. او چا چې هر ورځ یاد کړي هر ورځ به ورته دیدار ملاوي. او چا چې د سره هیر کړي نه وي هغې د به اړو دیدار به ترې نه دغه کېږي نه هر وخت په دیدار کې به مشاهده د رب کې به. د دې وجې نه دا حدیث مبارک چې دی نشر الطیب والا صاحب هم ذکر کړی دی او په حواله د مسلم شریف باندې دا حدیث مبارک چې آقا کریم علیہ السلام فرمائی ما من مسلم یسلم علی الا رد الله علی روحی فارد علیہ السلام. دا سی مومن مسلمان نشته چې ما سلامو کی بلکې ما ته الله زما روح را واپس کی یعنی راوای عود کی زول د سلام جواب ورکم. دې ځای کې بیا محدثین لیکینو د نشر الطیب والا صاحب هم لیکلی ښه او دا نشر الطیب چې دی نو دا د دې علماء دیوبند حضرات یو عالم تیر شوی دی
مولاهم اشرف علي تهانوي صاحب هغه دا ذکر کړی دي چې دلته دا مطلب نه دی چې یعنی محبوب علیه السلام کی روح نشته نو روح ته راوپس کی وایي مطلب د دې دا دی چې د محبوب علیه السلام په مشاهده د رب کې مستغرق دی الله تعالی دې طرف ته توجه راواړي چې چا په څوک په سلام وکړي نو هغه له سلام جواب ورکړي وایي دی مطلب دی نو بیا به مشاهده د رب ګورې خلک درې قسمه خلک دي ذکر کوونکي ښه درې قسمه یو عوام دي یو سالکین دي او یو چې دی عارفین دي تفسیر ساوی دا تقسیم کړی دی نور علماء په تصریح کړي عوام چې کوم دي نو دی با الله وایي تاسو زما ذکر ډېر ډېر کوئ مونږ د الله ذکر کوو که نه کوو دا پنځه منځونه هم د الله ذکر دی الحمدلله خدا الله الله لا اله الا الله الا الله الله هو الله الله انت الهادي انت الحق ليس الهادي الله دا ټول د الله اذکار سلور وانا سلاسل مبارکان خپل مریدانو ته دا ورکوي چې بچی دا وایا الله یادو لکه چشتیه شریفه کې سلور سبق دي هو دی هو الله دی الله هو دی وانت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو دی د قشبندی شریفه اسکار چې دي دا په لطائف باندې دي قلب روح سر خفي اخفا نفسي قالبي هغه چې دی بس هغه بتبا کار کې استاپو خله به خبرې پزله به الله الله ہدایات شاته 10 دل بیار 10 بکار غما ملدا نو وی چې عوامو د پاره چې دی الله وی ما ډیر یاد کې اذكر الله ذکرا کثیرا راغلی دي الذاکرین الله کثیرا راغلی قران نو عوام به ډیر ذکر کوونکی کله دا لګزان سره دا خبره زین کې وساته چې دې په ډیرو یادول کو کې راشي دا به کم وي چې کم از کم سلور سو پیری دی په ورځ کې خپل رب یادي سو پیری سلور سو پیری او مړه آسان کار دی سګران هم نه دی که تاسو په سوچو ولې سلور سو پیری ته لا اله الا الله شریف نشه ویلې ولې ته الله الله سلور سو پیری نشه ویلې دا قصدو کې چې درود شریف بم وایو خدا و سره ذکر دار الله بم کو نو چې عوامي نو هغې څلور سوه پیرې چې ووایي نو دې د الله یادون کې شو خو ډېر یادون کې شو دا یاد ساته علامه ساوي رحمه الله لیکي سالکین چې کوم دی هغې به ډېر ذکر کوونکي کله یي وایي چې کله دې خپل رب 12,000 پیرې په ورځ کې یاد کړي څومره پیرې 12,000 پیرې 12,000 پیرې دی به د الله یادون کی خو دی به ډېر یادون کی او عارفین داسې دي چې دی کله هم د دې دا توجه د الله نه الله د ذکر نه وانه وړي قرآن د هغې ذکر هم کړی دی رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله دا رجال دي دي ته رجال ویل دي رجال د رجل جمع ده سړی ورته ویل دي سړی دا داسې دي چې دي تجارت اغستل خرڅول بیع و شراء تجارت دی د الله رب العزت د ذکر نه نه منې کوي نه مشغوله کوي دغې نه مشغوله کوي او زما عزتمندو دغه به کله کېږي دا خو ډېر ګران کار دی کله سړی بې اودسه جنابت کی کله کار کوي کله تجارت کوي کله خپل نور روزګار کوي کله خبرې کوي دا خو په دغې کې نه کېږي دا به څنګه چلي د هغې دپاره دا دی چې دا ذکر په لطایفو باندې نو دا نقشبندي شریفې والا شیوخ داسې دي چې هغې څه عارفین بس هغه به تا سره خبرې کوي زړه به الله الله کوي الله دې مونږ تاسو ټولو ته د الله د ذکر کولو توفیق راکړي مونږ ته د الله د حلاوت د ذکر را نصیب کړي الله فرمایل
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. هغه وخت چې ویلی تاسو چې اے موسی علیہ السلام هرگز مونږ تصدیق نکوم ستا تر دې چې مونږ الله په ډاګه باندې وینو. فاخذتکم الصاعقه، پس نیولې تاسو لره مرګ یا ور چې د اسمان نه راغلی. وانتم تنظرون، او تاسو حال دا چې تاسو قتل. مخکې ما تاسو د دې په باره کې هغه تشریح وکړه. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پس تمرګ نبی الله سکړلې تاسو جمدی کړلې. لعلکم تشکرون، لپاره د دې چې تاسو د الله شکر ادا کړئ. بس شاکرین د الله بندگان دا ډېر لوی مقام منصب دی. نبی علیہ السلام فرمایي په دې شاکرینو باندې بچته ان شاء الله ځان لږه کو خدا جنت دو نصف دی. یو نصف چې دی په شکر کې دی، یو نصف په صبر کې دی. او نبی علیہ السلام مبارک چې ډېر عبادت وکړو نو عائشہ به مبارک ورته فرمایي ستاسو مبارک خو الله پاک فرمایلی لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تاسو ولې ځان دونه په مشقت کې اچولې؟ نو محبوب علیہ السلام ورته فرمایي چې افلا اكون عبدا شکورا، دا دې نه ده خو چې زه د الله د شکر گزارو بندګانو نه جوړ شم. الله رب العزت دې موږ تاسو ټول په شاکرینو کې شمار کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.